ما یاره چاته سوال نه کوم خیر دی دکه دا واته ورځې ما ته تکلیف دردونه به بیا به د ښه ومه نو بیا ما ته به 2-3 ورځې پس به تلمه هرم ته نو ما به وي چې دا څو ورځې به پکې زه مزدوري وکړم ځان له لکه دغه وکړم خو باقي لکه دا شاټونه چې راته وکړه 30 شاټه نو لکه دې بیخي د ما د لاسو خپونه یې دم وښکو نو دې ډک شوی دی والله چې د خفګانه کنه پرېږدی چې وجاړم په چغو چغو لیونی کېږم شو د مینې دنیا ورانه کنه پرېږدی چې وجاړم په چغو چغو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو کتون کو شاہد خان شاہد موجود مجی د جلالا سره نږدې کندغار عمرګل کې لیکي دلته یو مشر دی کم چې په یو داسې مرض کې مبتلا دی چې د هغې نوم اخیستلم مناسب نه دي. په کینسر کې مبتلا دی او د علاج کوشش کوي غریب دی وسې نه کېږي. راځو د هغې د ژوند حالات تاسو ته ښایو موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه کاکا ښه بس د الله په دل دی خو د بیمار مې د ما محمد صدیق نوم دی او تقریبا 2 کاله نه ډېرو شو چې د لکه د کینسر بیماري ما ته لګېدلې ده او لکه ما ډېرې پیسې په ځان ولګولې تقریبا 40 لکه روپۍ مې په ځان ولګولې نو دې پیرې لکه موږ تا ته دغه وکړو چې لکه ته راشې او دا ویډیو ته موږ له وکړې او باقي لکه د موږ واره په دې نه راځي لکه د هرم هسپتال نه چې موږ دغه کوو نو یو سړی دې تپوس وکړي که ډاکټري او پوهېږي نو هلته چې د ډاکټرې سره میلاوېږي هم 300 روپۍ به ورکوي او په کونټر باندې او بیا چې دله ټسټونه کوي د اینې نو هم 100 روپۍ به ورکوي نو تاله به ټسټ کوي بیا باقي ټسټونه هغوی نه کوي بس ټول به لکه دی او بار به یې کوي په شوکت خانم کې او یا به په کویت هسپتال کې کوي او یا به په سلیریچ کې کوي سلاریچ ته که سلی په هغې کې سلاریچ کې به کوي او یا شوکت خانم ته مخامخ 2 هسپتالې دي په هغې کې به کوي او هلته دله په شوکت خانم کې چې بارې دله په 13 زره کوي 30 زره کوي په شوکت خانم کې دله په 2 روپۍ کوي په سلیریچ کې به دله په 2 زره په 13 زره کوي لکه هلته دله ګرانه کوي او بار نورې لکه امارۍ دا نه قبلی چې لکه تا بار وکړه نو هغه قبلی نه وی لکه بیا ډېرو کسانو کړې وه په هغوی بیا دوباره لکه 10-15-20 روپۍ مانې کړې وه بیا وی لاړ شه دا نه ده صحیح نو ما ته ډېرو کسانو وویل چې ګوره هسې نه چې بار ونه کېږي نو دغه به رمانې بیا ډبل تاوان راشي. دا څومره وخت وشو چې دا بیماري د تا ته؟ دا جي د ما خو تقریبا 3 کاله وشو خو زه پوهېدمه نه ما به علاج کوم د ډاکټرانو نه پرایویټو خو ما به وی زما ګېډه خرابه ده او لکه به د دې علاج به مې کوو بس نور راته پته نه لګېده به دا کال وشو سره پاسه چې لکه اوس د هرم هسپتال نه لکه تاریخ لیکلي مانې کال زما وشو نو لکه دا علاج د هغې نه کومه خو لکه نور ټول پرایویټ علاج چې ما کم کړی باقي لکه د ما پې وس نه راځي لکه نو موږ تا ته لکه دا سوال ورد وکړو چې ته راشه او لکه د موږ دا ویډیو وکړه که د چا څه وس کېږي فی سبیل الله نو لکه که موږ څه امداد کوي نو هم لکه داسې سړی که نږدې نو مطلب یې چې په رابطه داسې هم کولی شي راتلی شي او دلته د ما ځای لیدی شي چې یاره دا پرشتیا بیمار دی که ناسې ګپ دی. دې نه مخکې به تا څه روزګار کو بیمارۍ نه مخکې؟ جی د په خپله ګیلکار ومه د ما 35 کال د ګیلکارۍ وشو خو ما چاته لکه داسې لاس نه دی نیولی نو ځان راته ډېر لکه دغه هم ښکارېدو دا ویډیو موږ ډېره د موږ د ګاونډ کې ډاکټر دی نو هغه راته دا ډېر سوال مینت وکړو چې هلکه نور د څه شته نه او څه به کې پروت دی دا لوغړېږي ته لکه پته دل راشي او ته لوغړېږي ته به هسپتال کې ته به څه کوې او تا ته یې لیکلی اپریشن دی لکه 2 پیرې ما ته اپریشن دغه کړی نثار ډاکټر په شیرپاو کې ما سره هغه ثبوتونه پراته دي نو اوس لکه دا دغه کومه چې لکه د ځان لپاره ویټه او کوشش کوم چې لکه په شوکت خانم کې یا دغه کې یا داسې کسي چې ما شوکت خانم کې ور داخل کی
نو پیسې دې نه راکوي. خو چې شوکت خانم کې مې والي چې لکه دا علت د ما د اپریشن وکړي او لکه هلته چې د لاړ شم ماته چې ستا د اپریشن سخت دی نو در مې هرم ته بیا راولېږي. نو هغه راته ډراپونه دغه کې وایي چې یاره دا ډراپونه دغه شي نو ته به بیا لکه راشي نو بیا به تاله موږ اپریشن کوو. نو په دې کې راباندې لکه دا ورځ یو دغه لکه بس تکلیفونه یې راباندې ډېر زیات. نو ما خو خپل داني لکه په ځان ډېره سخته تېره کړه. د ګاونډ کې ټولو ته پته ده خو لکه ډېره مجبوري مې شوه. نو بس ما وی یاره بس اوس په دغه وکړو. د مارونه دي هغوی هم ټول زمیندار دي غریبانان دي او ګاونډ کې هم راسه خلکو له 100 روپۍ امداد وکړو خو لکه بس لکه د وس نه خبره د مونږ علاوه ده او دا 24 لاک روپۍ ما لیکلي دي چې لکه دا ما خپلې دیاړي میاړي کوله او لکه ښه مزدوري مې خپله کوله چاته مې حاجت نه. مخکې مې چې دا ډراپونه کولو نو په دې کې هم دې ټولو ته پته ده ما ته دې ګاونډ کې ټول خارېدل چې ته مزدوري مه کوه. نو ما پکې ځان له 2-3 لکه روپۍ هغې کې هم ګټلې وي. ما یاره چاته سوال نه کوم خیر دی دکه دا واته ورځې ما ته تکلیف یې دردونه به بیا به زه ښه وم. نو بیا ما ته به 2-3 ورځې پس به زه تلمه هرم ته. نو ما به وایي چې دا څو ورځې پکې زه مزدوري وکړم ځان له لکه دغه وکړم. خو باقي لکه دا شاټونه چې راته وکړه 30 شاټه نو لکه دې بیخي د ما د لاس وخپونه دم وکړو. نو دې به دغه خبرې دي ته نورې بس ته پکې وکړم. تاسو څنګه ډاکټر صاحب؟ خیر دی جی. یاره جی د دې سړي د حالاتو موږ ته پته ده. دې غریب به لکه خپله مزدوري به یې کوله ښه ټیک ټاک سړی و نورو سره به د امداد کوو جي. دا داسې سړی و لکه داسې حالات پرې راغله اوس غریب نن سبا لکه ډېر زیات بېوسه شوی دی. د ده دا مسله چې د کله نه شروع شوې ده نو دا غریب ډېر زیات وګرځېده. د په صحت کارت کې چې کمې پیسې وې لکه هغه د علاج ولګېدې 10-11 لاک روپۍ هغه ختمې شوې. بیا د یو بل نه راغستې یو څه خپله مزدوري په دې بیمارۍ کې به هم دې دوران کې هم د خپله مزدوري کړې ده. هغه هم لکه د تقریبا 24 لاک روپۍ په ځان برابر کړې. دلته په د ډېر زیات قرضونه هم راوړېدلي جي او هغه پیسې لکه د اوس اصل کې د غریبو د شوکت خانم نه ریجکټ دی جي ریجکټ دی بس هغوی نه علي اوس نو ارنم نه د علاج سټارټ کو خو هلته هم د صحت کارت پیسې هم ختمې دي او لکه د غریب وس په اوس نه راځي نو مجبوره شوی دی ډېر بېوسه دی. یو زوی دی غریب ځان له اوس دیاړي کوي ماشوم دی سکول یې پرې پرېښوده اوس یې دیاړۍ ته اچولی دی. اتم کې اووم کې به سکول پرېښوه جي د کوره مجبوري وه او اوس بېوسه شوی دی. نو ټولو ته زموږ دا خواست دی بالفرض اوس څوک د سره د پیسو د نغد امداد نه کوي نو داسې سپارښت یې ولې وګوري چې د شوکت خانم کې والي چې د دې غریب د علاج سټارټ شي. او که دغه هم نه نو بالفرض موږ دا خواست کوو دې ټولو نه چې حکومتي سطح باندې دله د زکات سیستم برابر کې سلو بس منډه تړله وله وکړي چې دا زکات دې پیسو کې ولې لګه په هغې باندې دا غریب څه علاج وکړي. او یا بل داسې وزیر منسټر غټ سړی چې هغه ته ولې سپارښت وکړي که نه چې دې غریب سره ودرېږي لکه چې څه امداد تعاون ورسره وکړي. بس دا به ډېره مهرباني چې دغه زموږ ټولو ته خواست دی جي. کتونکو که موږ وګورو نو په دې کټ کې ډېر زیات کاغذونه پراته دي. دا ټول د ټیسټونه دي. یقینا زه هم که دا وتلې نو دا به دړۍ ځکه چې ډېر زیات دي دا د دړۍ نه هم سیوا دي دا د ټیسټونه دي. او د به په دې 3 کالو کې کاکا وي چې ما ډېر علاج هم کړی دی او یقینا بیماری د الله د طرف او بیا انسان دومره بېبسه شي چې هغه خپل مریضتیا ته ګوري خو د علاج کوشش یې نه کېږي. کاکا وایي چې ما به ګیلکاري کوله او په بیماری حالات کې مې مزدوري کوله ځکه چې پښتون یم او بیا په یو داسې معاشره کې ژوند کوم چې چاته مې لاس نه نیو که نن مې لاس نیولی دی او د سترګو مې اوښکې ځي نو مجبوري مې شوه بېبسي مې شوه کیمرې ته مخامخ شوم او د دغه شتمندو خلکو نه دغه غوښتنه کوم کور ته نه غواړم ګاډی ته نه غواړم نور څه ته نه غواړم صرف دومره سوال کومه چې زما علاج دې وشي. آیا که داسې څوک چې په شوکات خانم کې زما سپارښت وکړي ما ته علاج وکړي یا داسې کم شتمن خلک چې هغې زما په علاج کې تعاون وکړي. یقینا غریب سړي بچی به هم غریب وي چې پلار ګیلکارو نو بچی هم دیاړي کوي ځکه چې په 8م جماعت کې په تعلیم پرېښود او هغه دیاړۍ ته راووتلو او د پلار په سپینه ږیره اوښکې
د خپلې بېبسۍ نه سسیږي چې ژوند په غربت کې د غیرت تیر کو خو نن بیماری د الله د طرفه ده دغه وسې لرلو چې 45 لک روپۍ کمې انا د چا نه قرض کړي یا خپلې هغې په ځان ولګولې نن دغه کټ تاسو ته ښکاري چې دا د ټیسټونو ډک دی یقینا که دا کتابونه وتلې دا ټیسټونه وتلې نو دا به 10 کیلو 11 کیلو وزن لري په دې باندې بلا پیسې لګېدلې خو د بابا بیماری اوس هم په بدن کې شته دی او بابا دغه غوښتنه کوي د شتمنو نه چې زما سره په علاج کې تعاون وکړي مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی او په کار ده که کوم خلک صدقه خیرات وس لري او د چا صدقه خیرات پاتې نو د بابا نمبر زه په سکرین در کومه جی د دې علاقې ایډرس هم در کوم دا د تخبۍ نه چې راځي ملکنډۍ روډ کندغار ورته وایي D3 هوټل سره خوا کې پاکستان ډیپو راځي د هغې سره شاته نږدې پاتې کېږي د دې نمبر به هم تاسو ته په سکرین ښکاري بابا خپل نمبر ووایه 0342 91 89 814 نمبر دی یو ځل بیا ووایه 0342 91 89 814 کتونکو دا د بابا نمبر دی د بابا سره رابطه هم کولی شي او کوشش وکړئ مرګ او ژوند خو د الله په لاس کې دی د بابا سره ودرېږئ ځکه انسان ډېر مایوسه دی او پوره یو الله دی ځکه د ژوند هیڅ پته نه لګي چې په کم ډګر په کم موړ کې به زموږ نه ساه وځي او په کم حالاتو به زموږ نه ساه وځي بیا بیماري هم داسې یو شیز دی چې بیمارۍ ته غرونه هم نه ټینګېږي بابا په یو داسې مرض کې دی چې هغې ته کینسر مرض وایي او الله دې په نوم مسلمان نه چې کافر هم د دغې مرض نه وساتي ځکه د دې نوم هم اخیستل مناسب نه ښکاري او موږ ټول به دعاګانې هم کوو بابا ته چې الله دې بابا ته شفا ورکړي او ضرور د بابا سره تعاون وکړي د هغې نمبر په سکرین ښکاري د دې سره ما شاهد خان شهید اجازت راکړي د الله په امان